ضلع شانګلې ته قدرت ځانګړي ښکلا ورکړي. دغه ښکلا کتو لپاره د ملک د بیلابیلو سیمونه ګڼ شمېر سیلانیان په ګرمۍ او سړځۍ کې د دې سیمې رخ کوي. ولې په کال 2010 کې د خونړي سیلابونو له امله سړکونه، سکولونه او پلونه لاو شوي وو چې پکې یو د شاپور کلي د رابطې پل هم شامل دی، کوم چې غرایزي سیمې د مرکزي سړک سره میلا وهي. ولې د بده مرغه د چارواکو پاملرنې نشوالي له امله د کلي خلک او د سکول ماشومان د پل پر رسو قدم اخلي او د یو خطرناک تګ نه پس خپل منزل ته رسي. د رسو دا پل دومره خطرناک دی چې ډېر خلک ترېنه لاندې پریوتي. د کلي خلک وایي چې د فریاد اورېدو مو هیڅوک هم نشته. پل روان په وجه لکه په دې رسو باندې اوړي او ډېر خطرات دي، لکه د ماشومان هم خطرات دي او د لویم دي، ځکه چې کله سیلاب راشي خوړ راشي نو بیا هغې کې لکه تله راتله بند شي. لکه حکومت ته زموږ دا دغه دی چې د دې که ټنډر شوي نو زر ته زر دي دا جوړ شي او خلکو ته به اساني پیدا شي. د ضلع شانګلې دنګ دنګ غرونه، یخي خوږې چینې او لوړ لوړ چینارونه او د نښتره د ونو شورماشور حسن خلک د خپل حسن مجنون جوړوي. کچري حکومت او ټوریزم محکمه ضلع شانګلې اړخ ته لږ هم پاملرنه وکړي نو دا سیمه د ملک د ډیرو سیمونه د ښکلا لحاظ سره لوړ مقام لري. عمران زریاب، شاپور، ضلع شانګله.